بسم الله الرحمن الرحیم. د علاقې ټول مشران، ټول کشران، ټول پریزیډنټ صاحبان، چیرمنان، ناظمان، کاونسلران، ټول ورکران، ټولو خویندو ته السلام علیکم. زما نوم شاندانه ګلزار خان دی. زه د ماشوګګر یم او زما والد صاحب ګلزار خان به تاسو هم ډېر ښه پیژنئ به. پی ټي آی یو ورکره یم او خان صاحب سره ولاړ یم. دا میسج خاص کر ما د ګروپ لپاره کړی دی او ټولو کې مخکې زه مهرباني کول غواړم تاسو ټولو میسیجز، تاسو ټولو تجاویز، ډېر ښه تجاویز دی او انشاءالله ټولو باندې به عمل کوو په وخت سره. بل ما دا فیصله وکړه چې وخت تر وخته به زه داسې ویډیو میسیج به هم کوم، اډیو به هسې هم کومه چې زه تاسو سره رابطه کې یم. خاص شکریه د هدایت شاه لالا کول غواړم چې هغه ډېره دا یو احسان دی چې دا ګروپ جوړ کړ چې تاسو ټولو سره تعارف سم او شي. ډېرو خلکو سره تعارف مخکې نشته او ډېرو سره به اوس کېږي به. دو درې خبرې ضروري دي ما چې موږ خپل مزو کې کېدو. یو دا چې موږ دې وخت لګیا یو سخت جهاد نه تېرېږو. جهاد پر قلم دی اسلام کې، جهاد پر علم دی، هر قسم جهاد شته. خو دا زموږ د ملک بقا او سالمیت جنګ دی او خان صاحب یاد لرئ هغه جیل دې دپاره ناست دی ما او تاسو له. ګینه هغه له خو خدای هر څه ورکړي، که عزت ده، که پیسې دي، که اولاد دی. نو موږ ټول به دې وخت یک جهتۍ سره ودرېږو به، یک مشتۍ سره به ودرېږو به. نن به انشاءالله ټکټونه هم فیصله وشي چې چا له څه ورکوي او موږ به چې کوم کینډیډیټ یې هغې سره به ودرېږو که خیر. دغه شانې زما به سبا کلیر وشي، سکروټني او پته به ولګي چې ما عدالت بری راکوي که نه راکوي. نو تر څو پورې تاسو ټولو تجاویز زه اورم، ابزورب کوم او ما نه خوند هم راکوي. الحمدلله زړه مې ډېر ډاډه دی. خپلو کې تعارفونه کېږي او که د الیکشن به وکړه نه و نو زما خو تاسو ټول وروڼه یو ټول عمر به یو د علاقې له به کار کوو، یا یو طریقې سره یا بل طریقې سره. نو ټولو ته مې دا خواست دی چې تاسو کم تیز دماغ دی، کم سوچونه دي، هغه ګروپ کې رالېږئ، موږ ته وایئ چې څه کول دي. جنډې به هم راشي، فلیکسونه به هم راشي، ټوپۍ هر څه به راشي انشاءالله، خو وخت سره. دا بله دا چې کوم الیکشن والا میاشت ده دا موږ له اسانه به دي. زړونه هم ډاډه کول دي، مازغه هم تکړه کول دي او وړې خبرو باندې به ځان نه خفه کوو او نه به د نااتفاقي خبرې کوو او نه به بل څوک پرېږدو او نه به یې اورو. جهاد ډېر طریقې دي خو چې جهاد منظم نه وي نو بیا هغه جهاد نه دی، بیا هغه هسې ګپ دی. موږ ټول دې وخت په یو لاره ولاړ یو، د خپل پاکستان، د خپل الله، د خپل رسول او د خپل خان صاحب. پاکستان دښمن د خان صاحب دښمن دی او موږ دې وخت صرف خلکو نه امن غواړو. وطن له امن، وطن له تعلیم، وطن له صحت، وطن له نوکرۍ. موږ چا نه هیرې نه دي غوښتي، سرم نه دي غوښتي. موږ تش خپل حق غواړو. موږ ټیکس پیر یو، زموږ ټیکس باندې دا ملک چلیږي او زموږ لاګانې ماتې شوې او غلاګان موږ باندې راوستي. موږ لاګرانو سره نه شو ودرېدی. غلطي به هر یو کس کوي، خان به هم کوي، زه به هم کوم، تاسو به هم کوئ. خو غل سره او غلاګر سره هغې سره نه امن شته، نه ایمان شته، نه ورسره اتفاق شته. نو ډېر خوند وکړو چې ما تاسو سره دا خبرې وکړې. زما نمبر ټولو سره شته، که څوک پرسنل ډي ایم کول غواړي، که څوک خبره کول غواړي. خو دا یاد لرئ موږ یو مسلمانان یو، په اسلامي حد کې، پښتو حد کې او تمیز حد کې یو بل سره خبرې کوو نو خدای به کامیابي راکوي. خدای پاک موږ نه مخکې ډېر قومونه تباه کړي دي، موږ څه خاص قوم نه یو، موږ ډېر عام خلک یو. موږ نه خپل غریبانان پاتې شوي دي او دا څه محض اتفاق نه دی چې دا شپږ اویا کالونه زموږ علاقه غریبه ده. خو چا نه ګیله وکړو، 10 کاله خو زموږ خپل حکومت و. نو دې نه ښه ده چې زړې ګیلې کوو، زړې خبرې وروسته پرېږدئ، مخکې به ځو، خپل علاقه به ټیکو، خپل خلکو سره مدد کوو، منډه به وهو. انشاءالله زه به ورځې کې دوه دا ویډیوز به کوم، میسیجز به کوم، تاسو سره به خبره کوم. تر څو پورې زه بېخوا ته نشم راتلی. نن هم شهریار افریدي خان سره خبره وکړه او هغه هم وایي چې 3-4 ورځې پکې لا نورې شته چې څنګه زموږ دا کلوفونه کلاو شي. موږ به راځو انشاءالله، تاسو سره به کینو، خبرې به کوو. الله تاسو ټول لره په امن او امان کې. ډېره مهرباني. السلام علیکم.